أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكو في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ ہود آیت نمبر 17 اور 18 مجھے مطالعہ کو. په دو آیتونو کې الله تعالی یو طرف ته د آخرت یو تصور پیش کړي او بل طرف ته یو دعوت کی شیدا خو انداز یو داسې دا چې لکه د نبی محترم صلی الله علیه وسلم تعریف کیږي. تعریف تعارف تا یعنی چې انسان د بل انسان چې دا د نما دا د کې دا خوبی دي د کې دا صلاحیتونه دي نو د دغه سه انداز باندې او داسې انداز باندې چې لکه یو انسان معاشره کې اوچت تا و هغه معاشره ته یو دعوت ورکړي. اوس الله تعالی چې تاسو چې څه کوئ تاسو اگر چې دا ډېر کوشش تا چې دغه انسان د موږ د معاشره په رنګ کې رنګ شي، مګر دا څنګه کېدلی شي؟ ځکه چې هغه د تاسو د معاشره رنګ د هغه حقیقت د هغې بنیاد کچا بنیاد نه ډېر بهترین خبر ده. اگر چې تاسو نن یای چې یاره موږ معاشره په ترقۍ باندې ده، خوشحالي ده، مګر د دې خوشحالۍ بنیاد کې یو اور تاسو ته تیار ده او دغه انسان چې په دې بنیادي خبرې باندې پوه ده دا څرنګه تاسو ملګرتیا وکړي. دغسې انداز ده په دغو آیتونو کې. فرمایي افمن کان علی بینة من ربه، یعنی حیرانګي ده چې یو انسان الله یې چې افمن کانا څرنګه کېدی شي چې انسان یو سړی د خپل رب طرف نه کلاو یو دلیل یو باندې موجود وي، کلاو دلیل لري ځان سره، ویتلوه شاهد منه او د هغې د بعد یو شهادت هم راشي. یعنی دا دلیل څرنګه ده مقصد دا ده چې یو انسان ده چې هغه خپل فطرت کې د الله پہچان لري. د الله پہچان یو فطرت څنګه لري؟ الله چې کوم احکامات انسان ته ورکوي هغه احکامات د دغه انسان دپاره فایدهمند دي. لکه اوس زه تاته وایم چې غلې کول جرم ده او دا بد ده، لہذا کم غل چې هغه هم دا نشي یلی چېره دا ښه کار ده. اگر چې هغه یې کوي داسې هر بد کار چې دا خوا هغه یې کوي هم خو هغه هغې ته دا نشي یلی چې دا ښه کار ده، هغه هغې ته بد یی. دې ته یی چې فطرت سلیمه او دا هر انسان کې موجود ده، هر انسان کې دا شی موجود ده. ځکه چې الله تعالی قرآن کې یی چې کله چې انسان ما جوړ کو بیا ما هغه کې خپل پونک واچولو. پونک خو موږ یایو چې پوکه یعنی خپل روح ذریعه سره ما هغه کې وکړو، نو دا روح ربانی په دغه انسان کې موجود ده. هغه بنیاد باندې دا انسان صحیح ته صحیح یی او غلط ته غلط یی، خوا دا زبان باندې دی نه یی، مگر د زړه تسلیموي چې او دا حق ته دا سیده لار ده، دا صحیح خبره ده، دا هر انسان تسلیموي. دغسې کائنات باندې چې کله غور وکړي دغه کائنات هم د دغه انسان رهنمایي کوي. چېرې دا کائنات د ځمکه د اسمنونه د ستوري د باران د هوا دا دومره چې دا
یو ځمکې او اسمانونو کې شیونه موجود دي دا تمام شیونه دا ګواهي کوي چې د دې کائنات د دو شیونو یو مالک ده هغه صرف مالک نه ده بلکې هغه باندې حکمران هم ده یعنی د دې نظم و نسق د هغه لاس کې ده او دا نه وروستو ایتونو کې الله تعالی نه دی ویلي چې ماته د انسان خوراک هم ما بندوبست کړی او هغه کوم سروی او غرونو ته چې نوځي د هغې هم بندوبست ما کړی ده زه هغو ته رزق رسوم او زه رازق یم نو دغسې د بنیاد باندې الله یي چې زه فرمان روا یم زه حکمران یم دا هغه شیونه دي چې هر انسان چې فطرت سلیمه لري یو صحیح فطرت لري هغه دا شی محسوسوي چې دغه خبره چې ده د ټیک کوي دلته الله تعالی هغې طرف ته اشاره ده افمن کان علی بینة من ربه څرنګه کیدای شي چې یو سړی د خپل د رب طرف نه کلاو دلیل لري شهادت لري ویتلوه شاهد منه او بیا هغه د بعد هغه ته د هغې د بعد یو شهادت پر هم یو شی راشي نی قرآن طرف ته اشاره ده چې قرآن هغه باندې نازل شو قرآن د هغه خوبی د هغه جستجو او د هغه فکر چې دا هغه یو صحیح لیرې باندې واچولو هغه د هغې تایید یې وکړو چې شي قرآن تایید وکړو نبی محترم صلی الله علیه وسلم د قرآن نزول نه مخکې په غار حرا ته بتلو او غور فکر به کولو د ځمکې باندې د غرونو باندې د ستورو باندې د اسمان باندې د نظام باندې او به د خلکو طرز عمل باندې دا تمام فکر به کولو لہذا دلته یی چې به هغې شیونو د بعد چې هغه کې مخکې نه موجود د حق تلاش او د حق پہچان موجود بیا هغې باندې بله خبره څه وشوه وشاهد ویتلوه شاهد منه بیا هغې د بعد هغه ته یو شهادت هم موجود راغلو ومن قبله کتاب موسی امام و رحمه او دانه مخکې په دنیا کې د امامت رهنمایي دپاره او د رحمت دپاره یو کتاب هم چې هغه موسی علیه السلام باندې نازل شوی و کو موسی علیه السلام باندې چې نه دی هغه کتاب د هم موجود او هغه د رهنمایي دپاره او د رحمت دپاره هغه راغلی او هغه موجود یعنی دا تمام شیونه داسې نه و چې نن راغو مخکې کتابونه راغلي دي هغو کتابونو هم دغه ګواهي پیش کوله چې کوم نن قرآن پیش کوي او انسان فطرت چې د هر انسان بالخصوص نبی محترم صلی الله علیه وسلم سره یو دلیل یو مخکې نه هغه خبره موجوده وه اولئک یؤمنون به دغسې خلک الله فرمایي چې هغه په دغه کتاب باندې به ضرور ایمان لري یعنی یو طرف ته خو هغه خلک دي چې دنیا پرست دي هغو دپاره خو ډېره اسانه خبره ده چې یاره دا رد کی یعنی اشاره ده کفار مکه دپاره خو اشاره ده رهت دنیا کې تمام هغو خلکو ته ده چې خپل دنیا پرستی کې ډوب دي هغه خپل اقتدار پرستی کې ډوب دي خپل اختیار پرستی کې ډوب دي خپل طاقت پرستی کې ډوب دي لہذا هغه خو د دې خبرې رد ډېر اسانۍ سره کولی شي چې نه داسې نه ده مګر دا یې نشي کولی دکې مخکې نه یو دا شی موجود و اولئک یؤمنون به دا هغه خلک دي چې هغه به په ده باندې ایمان لري ومن یکفر به من الاحزاب یعنی دلته کې الله تعالی در اصل دا خبره پیش کوي چې کم سړي چې مخکې نه دا شی موجود و هغه دپاره توحید پہچان ګران نه ده هغه دپاره د آخرت پہچان ګران نه ده خو څوک چې دنیا پرستی کې دي لہذا هغه ډېر اسانۍ سره به آخرت ایر کی مګر کم انسان چې دا غور و فکر کوي لږ غوندې هغه کې یو شی موجود وي صحیح د حق دنیا پرستی په نه وي رغلي خو د حق جستجو دپاره کوي د دې مثال نبی صلی الله علیه وسلم او د دې مثال سوره انعام کې الله تعالی د ابراهیم علیه السلام کړ چې ابراهیم علیه السلام به دغسې غور کو هغه الله په دغه کائنات کې لټولی ده ستورو ته یې کتو سپوږمۍ ته یې وکتو چاند ته یې وکتو بیا د تمامو شیونو نه راغو بیا د رب پہچان یې وکړو رب خپله تلاش کړی دغسې الله تعالی دغه طرف ته اشاره کوي چې داسې خلک چې دي په ده باندې ایمان لري ها البته ومن یکفر به من الاحزاب د انسانانو گروه کې څوک چې د دې نه انکار کوي د باوجود چې انکار کوي هغه والنار موعده پس به دې پوه شي په دې خبرې چې هغه د هغه ټکانه چې دا
موعد ټکنای چې دا هغه جهنم ده په دغه بنیاد ځکه چې ظاهره خبره ده چې هغه به د حق نه انکار کوي او کله چې هغه د حق نه انکار کوي هغه به خپل کرتوت هغه کوي چې هغه به د جهنم موجب جوړیږي نو لہذا د هغه ټکنا چې دا هغه به جهنم وي فلا تکو فی مریة منه پس اے نبی صلی الله علیه وسلم ته شریعی چې ته دینا دې باره کې هیڅ شک ونه کې شک ونه کې آیا نبی صلی الله علیه وسلم ته شک دا نه و نبی صلی الله علیه وسلم ته شک نه و شک خو نورو خلکو ته ده اوس نبی صلی الله علیه وسلم ته اشاره ده چې تاسو څوک چې په دې باندې کې د شک نه کی چې دا د هیڅ شک نه کی چې د الله کتاب دغه احکامات او دغه قانون طریقې کار دغه نظام حیات چې انسان ته ور کړي هغه کې کامیابی ده هغه کې سکون ده هغه کې آرام ده هغه کې ترقی ده لہذا ته په شک کې نشه مبتلا دا انسان ته متوجه نن څوک ترقی موږ ویلی نه شو کولی ویلي چې موږ په دغه شک کې چې که سود لري کړو خو بیا خو موږ دړام سره به راوغورځېږو که موږ نه د امریکې لاس سار نه لرې شو بس بیا موږ غورځېدلي یو بیا موږ هېڅوک بندوبست نشته ده دغه طرف ته اشاره ده دا داسې نه ده قرآن تا ته رهنمایي درکوي فرمایي چې اے نبي صلی الله علیه وسلم ته په شک کې مبتلا نشئ انه الحق من ربک یقینا دا حق ته چې د تا رب طرف نه تا ته راغلی ده تا باندې نزل شوی ده ولکن اکثر الناس لا یؤمنون مگر دو خبرو باندې اکثر خلک چې دي هغه یقین نه لري دا لګیا اوسه که نه چې دا خو جدید معاشره ده ماډرن دنیا کې به ماډرن طریقې سره چلیږي لہذا که موږ دا طور طریقې رایجې کې موږ به د یورپ نه څټ ته شو موږ به د خلکو نه څټ ته شو همدغه حالات ته چې ته څټ ته نه یې بلکې لاندې غورځېدلی څټ ته نه یې بلکې لاندې غورځېدلی ځکه چې تا هغه شی تا حقیقت نه ور کړه خولې باندې منې خو یقین دې نشته تا ته شک و شبه ده چې که ما هغه نظام حیات په دغه ملک په دغه معاشرې کې قایم کو بیا به هغې سره موږ څټ ته لاړ شو بیا به هغې سره موږ دا هغه شک ته چې نبي صلی الله علیه وسلم زری سره ټولو ته یایي فلا تکو فی مریة منه پس تاسو شک کې مبتلا نشئ دې طرف نه انه الحق دا حق ته من ربک د تا د رب طرف ده دې کې شک نشته ده ولکن اکثر الناس لا یؤمنون مگر اکثر خلک چې دي دا خبره ته تیار نه دي مننې ته لا یؤمنون مطلب دا چې مننې ته تیار نه دي ومن ازلم ممن افترى على الله کذبا اوس یایي چې الله نه یعنی هغه سړي نه غټ درویغزان څوک ته جوټه څوک ته چې هغه الله باندې درویغ تړي الله باندې درویغ څنګه دي الله باندې څنګه درویغ تړي الله باندې دا درویغ تړي چې یاره دا پلنکۍ هستی چې دي پلنکۍ حضرت چې دا پلنکۍ مزار چې دا پلنکۍ پیر صاحب چې دا او پلنکای بت چې دا ژمدي یمړو دا څه نه څه حیثیت لري دی الله په دربار کې د دو خدمت کول پکار د دو ذریعې سره به به موږ هم خلاصیږو موږ چې د دې لمن ونیسو موږ به خلاص شي دا غټ جوړ دي یعنی الله یو ده هغه اختیاراتو کې یو ده هغه حکمرانۍ کې یو ده هغه اطاعت کې یو ده هغه په وحدانیت کې هم یو ده هغه په تمامو شیونو کې یو ده لہذا هغه طرف ته اشاره ده چې دا نه غټ درویغزان بل څوک ته چې هغه الله باره کې دا درویغ تړي چې الله خو بی شریک ده الله چاته اختیارات ورکړي دي او الله به دا ذریعې سره موږ خلاصېږو یا موږ پیدا کړي یو او بس ازادي پرېږدو چې څه مرضي وي موږ به خپلې فایدې ته ګورو چې د موږ څه شي کې فایده ده بس مغه کار یعنې خپل ډنګ باندې زندګي تېروون دا د موږ کار ده قانون به موږ جوړو چې څه شی موږ ته مرضي وي شراب ټیک دي بس جري دي او شراب بند شي بس بند شو لغې لنسسونه به جوړې کوو دې سره به دا کېږي یعنې دا هغه خبرې دي چې الله د دو شیونو منې کړي دي او ته یې جنازه یې کوم لهذا ته په الله باندې درویغ تړې اولئک یعرضون علی ربهم بس الله یې چې یاد وساتي دا ټول خلک به الله ته مخامخ داري ویقول الاشهاد او ګویی ولا به دوی باندې ګویی کوي